أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 153 اذ تسعدون یاد کے هغه وخت چې تاسو په منډه بره ختلی سعود اصل کې په بره ختلو ته ویلی شي صحابو چې کله په جنگ احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم خبر واوریدو چې نبی علیه السلام وفات شوی دی شهید شوی دی نو صحابو باندې دا د ګولۍ د گذر نه سخت گزارو ځکه صحابو خپل ځان قربانول دا اسانو خپل بچی قربانول اسانو خپل بیبي قربانول اسانو خو د نبی علیه السلام د مرګ خبر دا د ټولو نه صحابو ته سخت نو چې کله دا خبر ولګېدو چې نبی علیه السلام وفات شوی دی شهید شوی دی په دې جنگ کې نو صحابه وارخطا شو او بر غر طرف ته منډه کړل لومبي صحابه غالب کافر مغلوب مشرکین او چې کله د نبی علیه السلام د وفات خبر ولګېدو نو صحابه به اوصلی شو چې نبی علیه السلام وفات شو موږ بسکو او په دې کې چې کوم منافقین نو هغوی پکې دا خبر خور کو چې نبی علیه السلام وفات شوی دی نو آیا موږ خو تر نبی علیه السلام پورې مسلمانانو چې د الله پیغمبر وفات شو نو اوس موږ ټول داسې وکړو چې د کم دین نه راغلي یو نو خپل دین ته به واپس لاړ شو اختلاف پاړو ختم شي نو موږ ته به کافران سي منافقانو پکې دا خبر شروع او صحابه دی چې کوم دی وارخطا شو د نبی علیه السلام په وفات باندې نو هغې واقعې طرف ته اشاره ده چې اذ تسعدون یاد کې هغه وخت چې تاسو په منډه باندې بره ختلې غر طرف ته ولا تلوون او تاسو وروستو نه کتل على احد اچاته رسول صلی الله علیه وسلم یدعوکم تاسو ته اوازونه درکول فی اخراکم تاسو د شا طرف نه نو نبی علیه السلام چې کله صحابه بر روانو نو نبی علیه السلام چغې والی چې الی عباد الله اې د الله بندګانو ما طرف ته راشئ خو په دې باندې د نبی علیه السلام د وفات هغه دومره سورو چې دی دا نه ګڼل چې موږ ته نبی علیه السلام اوازونه راکړي په منډه باندې روانو نبی علیه السلام بار بار وی الی عباد الله اې د الله بندګانو ما طرف ته راشئ ما طرف ته راشئ او صحابه ځکه چې د دې په ذهن کې خدا په خبره و چې نبی علیه السلام شهید شوی دی نو بیا څنګه د دې نبی علیه السلام اوازونه ورکول چې تاسو زما طرف ته راشئ خو د دې په زړه کې او په ذهنونو کې خدا خبره چې کوم دی ورننوتې وه چې نبی علیه السلام شهید شوی نو موږ ته څوک چغې وي آخره کې کعب بن مالک رضی الله عنه ته آواز وکړو چې د الله بندګانو نبی علیه السلام وفات شوی نه دی نبی علیه السلام ژوندی دی راشه دې طرف نو چې کله کعب بن مالک ورته آواز وکړو نو د دې یقین راغی چې نبی علیه السلام نه دی شهید شوی نو واپس شول او الله رب العزت بیا وروستو فتح او کامیابي ورکړله
نو دې کې هغه طرف ته اشاره ده چې ولا تلوونه او تاسو ورستو نه قتل على احد اچاتا والرسول او رسول صلی الله علیه وسلم يدعوكم تاسو ته اوازونه درکول فی اخراکم تاسو د شان فاصابکم نو ورسو تاسو ته الله پاک غمن غم بغم په بدله د غم تاسو ته الله پیغمبر اوازونه درکول نو تاسو ته پښا باندې نه قتل نو الله تاسو ته غم در ورسو په بدله د غم کې نو دې کې مفسرین ډیر باس کړي دي ذخیرة الجنان لیکل دي چې د یو غم د پاسه د یو غم په بدله کې بل غم یو خدا چې ملګری شهیدان شو یو دا غم دویم دا چې مال غنیمت خودی راغونډو کنه غټل جنگ چې کم دی او بیلو ملګریم شهیدان شو مال غنیمت د لاس نه لړ نو د غم د پاسه بل غم او بعضو مفسرین لیکل چې ډومبه غم دا چې د نبی علیه السلام د حکم تعمیل نو نبی علیه السلام چې په کم ډیرای باندې دی مقرر کړیو په کوم مورچا باندې چې دلته کې بتا سوې د دې ځای نه بتا سو نه خوځي نو د نبی علیه السلام د حکم مخالفت وکړو نو دغه غم دی ورسو نو دغه غم په بدله کې وته الله دا غم را ورسو چې دی غټل جنگ او بیلو او کم مالی غنیمت چې در دی را غونډاو نو هغه مالی غنیمت د دې لاسونه لړ نو دی غم نبی علیه السلام د تکلیف ورسو نو دغه په خبره باندې عمل نکو نو د هغه غم په بدله کې وته الله دا غم ورسو چې د دینه مالی غنیمت لاړو ملګری شهیدان شو او اکثر مفسرین دا معنی کړی دا چې غم بغم د غم د پاسه غم اکثر مفسرین دا معنی کړل چې د غم د پاسه غم د نبی علیه السلام اوازونه کول نو د نبی علیه السلام هغه اوازونه نوریدل یې اوریدل خدا سوچ نه چې نبی علیه السلام ته مونږ ته आवाज کی ځکه چې دې په زړونو کې خدا په خبره او په دماغو کې چې نبی علیه السلام شهید شوی دی نو د आवाज سوق کی نو د غم د پاسه غم اکثر مفسرین دا معنی کوي د غم د پاسه څنګه غم یو غم خدا چې د نبی علیه السلام حکم دغه تعمیل اونکو دویم غم دا چې د دې مالی غنیمت راغون کړي مالی غنیمت د دې د لاسونو اوته دریم غم دا چې ګټل جنگ هغه او بیلو او ملګری چې کوم دي شهیدان شو زخمیان شو او د ټولو د پاسه لوی غم دا چې د نبی علیه السلام د وفات خبر پکې ولګي د غم د پاسه غم د غم د پاسه غم نو اکثر مفسرین دا معنی کړي دا معنی ټیک ده او دا رنګ جلالین شریف چې کوم دی د ډومبي غم معنی چې کوم دی په دغه شکست سره کړی دا او د دویم غم معنی چې کوم دی په مخالفت د نبی علیه السلام سره کړی چې ډومبي غم دی ته ورسېدو شکست وته ورسېدو تفسیر جلالین وی چې شکست دی ته ورسېدو د ډومبي غم معنی شو شکست بغم په بدله د غم کې نو بدله د غم سو د نبی علیه السلام هغه حکم چې دی د نبی علیه السلام کوم حکم کړی چې په دې ډیره پتا سو ولاړی د دې ډیره نه پتا سو خوځه نه نو بغم د هغه د نبی علیه السلام د هغه مخالفت په بدله کې دی ته شکست ورسېدو نو د ډومبي غم نه مراد شکست شي شکست یعنی جنگ بیلل او د دې دویم غم نه مراد د نبی علیه السلام هغه فرمان شي چې نبی علیه السلام دی په ډیره مقرر کړیو او دی په هغه ډیره باندې ټینګ پاتې نشو بعضی صحابه خبر اون منله واپس رال المال غنیمت را غونډول وغوښتل نو غم بغم په بدله د غم کې یا غمن بغم د غم د پاسه غم ټول معنی ټیک دي نو نبی غم نه مراد چې کوم شکست شي دوی مراد د نبی علیه السلام د فرمان نه منل شي چې کوم ډیره مقرر کړي هغه مخالفت وکړو حکم د نبی علیه السلام اون منو دا غي د وجې د غم ورسېد په شکست کې بیا ټول رال چې صحابه ته چې کوم دي زخمیان شو صحابه چې کوم دي شهیدان شو پکې د نبی علیه السلام د غم خبر پکې مو رسید دا ټول غمونه په دې باندې رال یا د غم د پاسه غم د سیمانه کول شي یا د غم په بدله کې بل غم دا معنی کول شي لکای لا تحزنوا د پاره دې چې تاسو غمجن نشئ لکای لا تحزنوا د پاره دې چې تاسو غمجن نشئ علی ما فاتکم علی ما په هغه سباندې ما معنا علامه په هغه سباندې فاتکم چې فوت شو تاسو نه لاړ تاسو نه ضایع شول تاسو نه نو د دې ما هغه سو نو د هغه څه مطلب دی یعنی هغه مالی غنیمت تفسیر جلالین وی على ما فاتکم من الغنیمت هغه چې پوت شو تاسو نه د مالی غنیمت نه یعنی تاسو د لاس نه چې مالی غنیمت لاندې په دې غم جن کېږئ مو ولا ما او په هغه سباندې هم اصوابکم چې ورسېدل تاسو ته من القتل والجراحه د قتل او د زخمی کېدونه په هغه باندې هم نه غمجن کېږئ والله الله تعالی خبیر خبردار دی بما په هغه باندې تعملون چې تاسو کوئ نو لیکایلا
تحزنوا د پاره دې چې غمجن نشئ علی ما په هغې مال غنیمت باندې فاتکم چې فوت شو ستاسو نه ولا ما او نه په هغې قتل او زخمی کېدو باندې اصوابکم چې راورسېدل تاسو ته والله الله تعالی خبیر خبردار دی ما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ ثم بیا انزل نازل کړو الله پاک علیکم پتا سو باندې من بعد الغم ورستو د غم نه ورستو د تکلیف نه امنتن امن اطمینان الله در باندې اطمینان راوستو نعاسن چې دا اطمینان څه شی وو نعاسن پرکالی وه په دې باندې د خوب هغه جوټې رالی پرکالی پې راله په میدان جنگ کې یغشا چې پټه کړې وه طائفتن یوه ډله منکم له تاسو نه نو دغه پرکالی په یوه ډله راغلی وه هغه ډله څوک وه هغه د خالص مؤمنانو ډله وه په دې باندې په میدان جنگ کې پرکالی راله د دې هغه ټول غمونه تیر شو ټولې سختې تیرې شوې ځکه چې کله سړی بیماری او ډېر تکلیف د ډاکټرانو ته نشې ستنې وي دردونه ستنې خو دې کې نشه یي ده نه نو دلته آرام راشي ځایونه یې نشه شي نو دغه شان په میدان د جنګ کې خو دې تکلیفونه رسېدلي ډېر زیات وو خوږ شوي ومو غم ورسره ومو په ملګرو باندې هم خفه وو په دې شکست باندې هم خفه وو نو الله به په میدان جنگ کې پرکالي حسین احمد مدني رحمت الله علیه لیکل دي چې په میدان جنگ کې پرکالي راتلل خوب راتلل دا د الله د طرف نه وي او دا د بهادرۍ نشان دی او په درس او تدریس کې خوب راتلل وي دا د شیطان د طرف نه او دا د سستۍ نشان دی نو میدان جنگ ته مخامخ کافر ولاړ دی دشمن دی ولاړ دی ته دومره بهادر چې د هغه مخې ته خوب کوي نو دا د بهادرۍ نشان دی او دا د الله د طرف نه دی او په درس او تدریس کې خوب راتلل موږ اکثر خلک وایي سکینه نازلېږي زه به خپل اکثر په قرآن ته ودوم خلک وایي سکینه نه نازلېږي دا غفلت دی دا سستي ده ځان نه به خوب تختوی داسې سترګې به ومږی ځان به نیغ ثم انزل بیا الله پاک نازل کړو علیکم پتا سو باندې من بعد الغم ورستو د غم نه امنتن امن اطمینان د اطمینان سو نعاسن دا پرکالی ده یغشا چې پټه کړې وه طائفتن یوه ډله منکم له تاسو نه مسلمانانو باندې پرکالی راله وطائفتن او بله ډله قد اهمتهم په تحقیق سره هغې غمجن کړي وو دا دویمه ډله د منافقانو وخه دې باندې پرکالي نه وه راغلې بس دې غمجن په دې خبره چې موږ چې ته قتل نشو وطائفتن او دویمه ډله قد اهمتهم په تحقیق سره غمجن کړي وو هغوی انفسهم خپلو ځانونو یظنون دوی ګمان کو بالله په الله باندې غیر الحق په ناحقه باندې ظن الجاهلیت د جاهلیت ګمان دا دویمه ډله چې دوی سره د خپلو ځانونو فکر دوی خپلو ځانونو بې ارامه کړي خپلو ځانونو غمجن کړي چې ته مونږ چې ته پکې کاش که مور او شړی بوجی نه کړي مونږ پکې قتل نه کړي نو دوی سره د خپلو ځانونو غم نو دی باندې پرکالي نه وراغلي دا بوزدلان یظنون دوی ګمان کو بالله په الله باندې غیر الحق په ناحق ګمانونه په الله کول ظن الجاهلیت د جاهلیت د ګمان پشان څه ګمانونه کول په دغه میدان کې هم بعضې منافقان وي چې بس اوس په چې کوم دی یو نه پاتې کېږي ټول صحابه کرام به ختم شي او بعضو به وي کو چېرته کې مونږ په حقه باندې وي مسلمانان په حقه وي نو دی ته بیا ولې دا تکلیف رسېدو دی ولې ګټلې جنګ بیلو نو دا قسمه ګمانونه به کول په مسلمانانو باندې حالانکه دی د مسلمانانو کې دن نه وو خو دی خو په زړه کې نفاق و که نه منافقانو نو دی به وي کو چې دا مسلمانان په حقه وي نو پکار ده چې دی دا جنګ ګټلې وي نو دی دا جنګ ولې وبیلو نو دی چې دا جنګ وبیلو نو د دې معنی دا ده چې دا مسلمانان په ناحقه باندې دي په حقه باندې نه دي نو دا قسمه د جاهلیت ګمانونه به کول یقولون دوی وایي هل لنا آیا شته زموږ دپاره من الامر په دې کار کې من شیء څه اختیار دی به وایي چې مونږ راغلي یو زموږ څه اختیار خو نشته دی دا خو بس نبي علیه السلام حکم کړی دی مونږ د هغه حکم تعمیل کړی دی اوس خو شهیدان کېږو دا به د منافقانو وي خو دا صرف د دې د ژبې د سر خبره وروستو پسې راځي چې دوی په زړه کې سو نو دوی به وي چې یاره دا خو بس په دې خبره کې زموږ اختیار نشته خو نبي علیه السلام حکم کړی چې بار ته پسې ووځئ چې مونږ ورپسې راووتو زموږ خو پکې اختیار نشته دی نو الله ولا جواب ورکي قل اوه ورته ای پاک حبیبه ان الامر بېشکه د دې کار كله ټول اختیار لله خاص الله لره دی ان د دې اختیار خاص الله لره تاسو له دې اختیار نشته د الله په خوا باندې راوتی یخفون دوی پټول فی انفسهم په خپل زړونو کې ما هغه څه لا یبدون یخفون دوی پټي نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دا منافقان پټي فی انفسهم په خپل زړونو کې
ما هغه خبرې لا یبدون چې دوی نه ښکاره کوي لکه تا ته د دې په زړه دا په خوله باندې دی وي چې په دې کې زموږ هېڅ اختیار نشته بس موږ د نبي علیه السلام په حکم باندې راغلي خو د دې په زړه کې چې کومه خبره ده نو هغه دا ده یقولون دوی په زړه کې وایي لو کان لنا کو چرې وي زموږ دپاره من الامر په دې کار کې شیء څه اختیار نو ما قتلنا نو موږ به نو قتل شوي ها هنا دلته کې دیو که موږ سره څه اختیار وي نو موږ به هلته کې پاتې شي وو د نبي سلام حکم به مو نه ومنلی هلته به پاتې شي وو نو موږ به دې میدان جنګ کې نه قتل شوي د دې د زړه خبره الله پاک وایي دا ده نور د ژبې په سر وي چې موږ سره څه اختیار نشته دی بس د نبي علیه السلام اختیار دی هغه حکم کړی چې بار ته پسې ووځئ چې موږ پسې راووتو نور په زړه کې دي دا خبره ده که موږ چې د کورونو نه وي راوتې مدینه منوره کې پاتې شوي وي نو موږ به قتل شوي قل اوایه ورته پاک حبیبه لو کنتم کو چرې وی تاسو فی بیوتکم په خپلو کورونو کې لبرز الذین نو خامخا به راوتي وو الذین ها کسان کتبا چې مقرر شوي کتبا چې لیکلی شوي وو په تقدیر کې علیهم د دوی القتل قتل چې د دې په تقدیر کې قتل لیکلی شوي وو نو دوی به خامخا د خپلو کورونه راوتل الى مضاجعهم د خپل قتلولو ځای ته په کوم ځای کې چې دوی به قتلول الله مقرر کړي دوی به دې ځای ته خامخا راوتل وليبتلي الله او الله وی دا هر څه مې څه وکړل صحابو ته تکلیفونه ورسېدل شهیدان شول پکې حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې د نبی علیه السلام خوږ تر هغه پکې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک پکې شهید شو زموږ د عقیده د اهل سنت والجماعت چې د ټولو خلکو وینه را یو ځای کې د پیغمبر د وینې یو څاڅکي ته نه رسي او د ټولو انبیا علیهم السلام وینه را یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینې څاڅکي ته نه رسي نو د نبی علیه السلام په احد کې غاښ شهید کېدل نو الله فرمایي چې دا ما تاسو ته په تور د عذاب د شکست نو درکړي وليبتلي الله د پاره د دې چې الله ازمي تاسو وليبتلي الله د پاره د دې چې ازمي الله ما هغه څه فی صدورکم چې تاسو په زړونو کې نو دا صحابه باندې چې کومه سخت راغلی وه کم تکلیف راغلی نو دا په تور د امتحانو شکل د عذابو خو عذاب نو شکل د سزاو خو سزا دې مثال داسې دی چې یو سړی دی او زوی معمولي غوندې غلط کار وکړي دا پلار چې کوم دی راولګي د خپل بچی سم ووخي یا خپل زوی ته سزا ورکړي نو دا سزا د تربیت سزا ده او حاکم چې کله سزا ورکړي نو هغه سزا خو پلار چې کوم نو پلار په زړه کې ډېر محبت دی خپل بچي خو ډېر په ناخوالۍ سره د خپل بچي وخي چې آینده دپاره د داسې غلط کار ونکړي نو دلته کې الله پاک چې دا دې ته تکلیف رسولی دی نو دا د سزا په تور نه دا د اصلاح او د تربیت ځکه چې الله پاک جل شانه نبي علیه السلام له داسې ملګري ورکړي چې الله د هغې زړونه داسې پاک ساتلي وو چې د هغې زړونو کې معمولي غوندې دنیا طرف ته اشاره راله نو الله به فورا تنبیه فرمایله ځکه چې صحابه الله د ټول امت امامان ګرځول نو د دې وجې نه د صحابو تربیت الله رب العزت کړی صحابه چې معمولي حالان کې دي په دې زړه کې دا خبر راغلی هم نه وه خو صرف دی هغه د نبي علیه السلام او په ښه نیتۍ باندې چې کوم دی هغه مورچه پرېښې وه راغلل چې مسلمانانو سره مال غنیمت راغونډ کړو خو بیا علما وایي کیدای شي په زړه کې د مال ته لږ غوندې محبت راغلی وي نو الله وایي دا محبت دې ولې دې مال ته راغی نو فورا الله پاک جل شانه هغې ته تنبیه وفرمایله د پاره دی چې دې اصلاح وشي ځکه د نبي علیه السلام صحابه صحبت کې د نبی علیه السلام پاتې شي د هغې زړونه الله د آینې په شان پاک ساتل د دې وجې نه الله پاک دلته پې ازمیښت کو نو دا به طور د ازمیښت او د امتحان وه خو دا په احد کې چې دې ته کوم تکلیف رسېدلی دی نو دا په طور د سزا نه وليبتلي الله د پاره دی چې ازمي الله امتحان واخلي الله ما د هغه څه فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دي په زړونو کې لږ غونډه کې محبت پیدا شي بعید نه دی انساني فطرت دی وليمحص د پاره دی چې پاک کی ما هغه څه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي د منافقانو زړونو کې چې کوم څه دي الله وی دا ګورم تاسو ته خیم الله ته معلوم دي خو الله خلکو ته ښیي چې دا منافقانو دي کومې خبرې شروع کړي چې سخته پیراله نو منافقانو څه وي خپل دین پرېږدو او د کافرانو دین ته ځو نو د هغې خباثت الله ښکاره کو خلکو ته او مسلمانان بالکل ثابت قدم ولاړو استقامت و مسلمانانو کې د هغې د زړه هغه ایمان او د هغې زړه هغه صفایي هغه هم الله وښودله خلکو ته وليمحص د پاره دی چې پاک کی ما هغه څه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي والله الله تعالی علیم ډېر پوهه دی بذات الصدور
د سینو پر رازونو باندې پس لکه دن نسدي هغه الله رب العزت ته معلوم دي انسان کو ډیروم پټي خو د انسان نه پټي کې خدای الله نه پټيږي زړه کې چې سشي دن نه پروت دی هغه باندې الله پاک جل شانه خبردار دی نو دا کم صحابو د تکلیف رسیدلی نو دا په تور د سزا نه بلکې بطور د اصلاح او د صحابو اصلاح په دې کې کم دی کېدله او الله پاک دا د امتحان د پاره چې کوم دی د احد جنگ کې چې مسلمانانو ته کوم ظاهري شکست شو نو دا د سزا په تور باندې نه بلکې د امتحان په تور باندې اذ تسعدون یاد کې هغه وخت چې تاسو په منډه خطل او اذ تسعدون یاد کې هغه وخت چې تاسو بره په منډه خطلې غر طرف ته ولا تلوون او تاسو شاته نه قتل علی احد اجاتا والرسول او رسول صلی الله علیه وسلم يدعوکم تاسو ته اوازونه درکول فی اخراکم تاسو د شا طرفنا فاثابکم الله در ورسو تاسو ته غمن غم بغم په بدله د غم کې یا فاثابکم الله در ورسو تاسو ته غمن غم بغم د پاسه غم د پاسه غم درسو لکای لا تحزنوا د پاره د اجداس غم جن نشي علی ما فاتکم په هغه څه باندې چې فوت شي دي تاسو نشي د مالی غنیمت دی ولا ما اصابکم او نه د هغه سنه اصابکم چې در رسیدلی دي تاسو ته چې هغه قتل دی او زخمی کیدل دي والله الله تعالی خبیر خبردار دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوي ثم انزل بیا الله تعالی نازل کو علیکم بتاسو باندې من بعد الغم ورستو د غمنا امنتن امن یعنی اطمینان نعاسن جگہ اطمینان پر کالی وا یغشا چې پټکړی وا طائفتن یو ډلا منکم لتاسنا تاسو نه وړل د مسلمانانو پټکړی وا پر کالی پیراغلی وا او طائفتن او بل ډلا قد اهمتهم په تحقیق سره هغوی وقد اهمتهم په تحقیق سره هغوی غمجن کړي وو انفسهم خپل ځانونو فکر وسه چې موږ ته قتل نشو یظنون دوی ګمان کو بالله په الله باندې غیر الحق پنا حق باندې ظن الجاهلیت د جاهلیت ګمان ان د جاهلانو په شان ګمان یقولون دوی وای هل لنا آیاشت زمون د پارا من الامر په دې کار کې په دې جهاد کې من شیء اختیار قل او ایوه اے پاک حبیبا ان الامر بشک دا کار كله طول اختیار د دی لله خاص الله سره دی یخفونا دوی پټی فی انفسهم دا منافقان یخفونا دا منافقان پټی فی انفسهم په خپل زړونو کې ما هغه څه لا یبدون چې دوی نخ کار کوي لګاتا تا د جې په سر خو دا خبره کوي چې موږ اختیار نشته خو په لګي دی نور سدي یقولون دوی وی لو کان کچری وی لنا زمون د پارا من الامر په دې کار کې شیء سی اختیار ما قتلنا نو موږ به نو قتل شوی ها هنا دی ځای قل او ایوه اے پاک حبیبا لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم پخپل کورونو کې لبرز الذین نو خامخا بهر راوتلی وی لبرز الذین نو خامخا بهر راوتلی الذین ها کسان کتبا چې لیکل شوی دی په تقدیر د هغوی کې کتبا چې لیکل شوی دی په تقدیر کې علیهم د هغوی القتل قتل الی مضاجعهم د خپل قتل گاونو ته یعنی د خپل قتل زینو ته هغې ته به خامخا دوی راوتیو ولیبتلی الله او د پاره دی چې ازمي الله امتحان واخلي الله ما د هغه څه فی صدورکم چې ستاسو په زړونو کې دي ولیمحص او د پاره دی چې پاک کي الله ما هغه څه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي والله الله تعالی علیم ډیر پوهه دی بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې اذ تسعدون یاد کې هغه وخت چې تاسو منډې وهلې بر طرف ته تاسو منډه روان وای بر طرف ته نه غر طرف ته ولا تلوون او تاسو په شان نه قتل علی احد اچاتا والرسول او رسول صلی الله علیه وسلم يدعوکم تاسو ته اوازونه درکول فی اخراکم تاسو د شا طرفنا فاثابکم بیا الله در ورسو تاسو ته غمن غم بغم په بدله د غم کې
لکای لا تحزنوا د پاره دې تاسو غمجن نشئ علی ما فاتکم په هغه څه باندې چې فوت شوي دي ستاسو نه ولا ما اصابکم او په هغه څه باندې چې رسیدلی دي تاسو ته والله الله تعالی خبیر خبردار دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ ثم انزل بیا الله پاک نازل کړو علیکم په تاسو باندې من بعد الغم ورستو د غم نه امنتا اطمینان نعاسا چې پرکالی و یغشا چې پټکړې و طائفه یوړل منکم لتاسنا وطائفه او بل ډله قد اهمتهم په تحقیق سره هغوی غمجن کړي وو انفسهم خپل ځانونو یظنون هغوی ګمان کو بالله په الله باندې غیر الحق بنا حق باندې ظن الجاهلیت د جاهلیت ګمان یقولون دوی ویل هل لنا آیشته زمونږ د پاره من الامر په دې کار کې من شیء اختیار قل او یو د ای پاک حبیبه ان الامر بشک کار كله طول اختیار د هي کار لله خاص الله لره دی یخفونا دا منافقان پټی فی انفسهم بخپل زړونو کې مها خبره لا یبدونا چې دوی نخ کار کوي لکه تا یقولون دوی وی لو کان لنا کچری وی لنا زمونږ د پاره من الامر په دې کار کې شیء سے اختیار ما قتلنا نمون بنو قتل شوی ها هنا دی ځای قل او یو ته ای پاک حبیبا لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم بخپل کورونو کې لبرز الذین نخامخ بهر وتلیو هغه کسان کتبا چې لیکل شوی دی په تقدیر کې علیهم د هغوی القتل قتل الی مضاجعهم خپل قتل گاونو ته چې کم زید دي د قتل مقرر دی اکه زید بدی راوتل وليبتلي الله او د پاره دی چې عظمي الله پاک د پاره دی چې امتحان واخلي عظمي الله پاک ما هغه سو فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دي وليمحص او د پاره دی چې پاک الله پاک ما هغه سو فی قلوبکم چې تاسو په زړونو کې دي والله الله تعالی علیم په هدی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازشي الله زمون بي والا ټول ګناهونه معاف کی الله زمون دا درس خالص مخلص تخبل رضا وګرځي الله په خپل دربار الهي قبول او منظور کی الہ العالمین مون ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکي الله مون ټول ته قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکي الہ العالمین مون ټول ته د قرآن مجید چې څومره انوارات دي څومره برکات دي هغه ټول مون ټول ته نصیب او فرمای الہ العالمین د دې په حرف باندې الہ العالمین په کرخه باندې په ټکی ټکی باندې مون ټول مسلمانان پوهه کی الہ العالمین حاضر مجمع ټول کامل مغفرت نصیب کی الہ العالمین څومره بیماران دي بګي ټولو ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورکي الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کی الله څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کی الله څومره نه حق بندیوان دي الله د بند آزاد کی الله دی حاضر مجمع کې د چا اولاد نشته الله نیک او صالح اولاد وته ورکي الله چاته دی اولاد ورکړي دي خو نافرمانه دی اولاد ورته فرمان بردار وګرځي الله د چا نارینه اولاد نشته دی الہ العالمین نارینه اولاد وته ورکي الله د کوم ځوانانو بیبیان نشته دی الله د جوړ بیبیان وته ورکي د کوم تور سرو خوندان نشته الله پاک د جوړ خوندان وته ورکي الہ العالمین زمون په سنانو د حیا او د عزت صادرونه راواچي الله زموږ د ټولو مسلمانانو د عزتونو لاج وساتي الہ العالمین څومره ځوانان دي الله ټولو ته د صحیح عبادت کولو توفیق او طاقت ورکي الله ټول دیندار او قرآن خانه کی مشرانو ته مو د عزت ژوند ورکي الله کشرانو ته مو د دیندارۍ ژوند ورکي الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي الله جایز مرادونه چې په زړونو کې د کوم ملګرو دي الله ټول جایز مرادونه ټول جایز حاجتونه زموږ د ټولو په خپل قدرت او طاقت سره پوره وفرمایي الله د فلسطین او د غزې په مسلمانانو باندې ورحمېږي د مجاهدینو قدم په قدم او موقع په موقع او ځای په ځای باندې الہ العالمین امداد وکړي الله فتح او کامیابي ورته ورکړي الله فتح مبین ورته ورکړي الہ العالمین اسرائیل ته هدایت نصیب کړي الله کا هدایت قسمت کې نه الله د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وه الله مسلمانان غالب کې او کافران مغلوب کې الله خاتمه زموږ د ټول به خیر او ایمان کې وخت ځن قدر مو د سره په صدق سره په جبدا کلمه چلو لا اله الا الله محمد رسول